بسم الله الرحمن الرحیم. باب نکاح اهل شرک. رجی دا باب دی په بیان د نکاح د اهل شرکو. مې مخکې د رقیق د غلام د نکاح بیان شوی، اوس د اهل شرکو ول د نکاح بیان کوي. صحیح روان دی. وجه دا دی چې رقیق چې دی کنه بهرحال مشرک نه اولاد یې ښه، او به د هغې نه مخکې د عیسایانو مشرکانو د نکاح بیان به طور مهر شوی و، هغه به بېله مسله وه. اول ته مې بېله وجه بیان کړې وه، بس دغه شان بخفي وبوته کې هلته ویلي و کفر دا مؤثر دی و رقي اثر دی و اثر د شی رستی. دلته ولم دا بله وجه بیان کړله چې رقیق به هر حال کافر نه بهتره دی. مسلې اسانې دي ښه. اصل کې دا کمې مسلې موږ بیانوو که نه، دا اوس سوال لا پیدا کېږي چې ستاسو د کافرو په نکاح کې څه کار دی؟ دا سوال پیدا کېږي که نه. مولوي صاحب د هغې جواب دا دی چې هم مسلمانان شي که نکاح یې کړي هغې سبا موږ څه کوو؟ د هغې مسایل دي. یا اهل ذمه دي او مسلمانو قاضي ته راغلی چې موږ له فیصله زموږ د نکاح متعلق وکړه اسلام په رڼا کې، اوس به له څنګه فیصله کوو؟ هغې مسایل بیانوي. نور موږ هغو څه کار نه لرو، که د خور سره نکاح کوي که د مور سره کوي، موږ څه کار نشته ښه. دا خپله راځي. ګورئ یو ته بس یوه مسله ذهن کې کېنوئ، دا ټول باب کې به راځي راته چې کوم صورت کې هغو نکاح کړي او زموږ د ائمو په هغه نکاح په صحت عدم صحت کې اختلاف وي، نو بس اسلام یې چې راوړو نکاح به له معتبره منو. لکه ګواهان نکاح کې ضروري دي که نه دي؟ امام مالک رحمه الله ویلو نه دي ضروري، موږ وایو ضروري دي. نو که بې د ګواهانو یې نکاح کړي وه بس ټیک ده. کوم صورت کې د هغو نکاح د ټولو ائمو په نظم باندې اتفاقا نه و صحیح شوی، بس به ایمان راوړو به به ماتو. په خبرو پوهېږو که نه؟ راځئ نورې خبرې اسانې دي. وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلم وقر عليه الأكبر. ګورئ یو کافر بغیر د ګواهۍ نکاح کړي یوه مسله. دویم د یو جنۍ سره دویمه مسله، یو کافر د یوې جنۍ سره نکاح کړې ده چې هغه د خپل خاوند په عدت کې و هغه طلاق ورکړی و، عدت نه هم پوره، وفاتو 4 میاشتې 10 ورځې لا نه وي پوره، یا حمل او د بل ورسره نکاح کړې وه. اوس دواړه مسلمانان شو، څه به کوو؟ د امام صاحب رایې ده بس هم په نکاح به برقرار ساتو، چیړ چاړ به ورسره نه کوو. امام ظفر رحمه الله وایي دواړو مسلو کې به ولې نکاح ماتو. او صحابین فرمایي توجه جي کچری بغیر د ګواهانو یې نکاح کړي برقرار به ساتو څنګه چې امام صاحب وایي. او که په عدت د بل کې دا ښځه وه او نکاح یې ورسره کړي نو بیا څنګه امام ظفر رحمه الله وایي دغه شان نکاح به ولې ماتو. نو که ستاسو توجه بس یو پیر به وایو ایسته به مخکې ځو نو. وإذا تزوج الكافر کله چې نکاح کافر وکړي بغیر شهود یې وکړي او فی عدت کافر یا د کافر په عدت کې یو زنانه وي بیا ورسره نکاح وکړي وذلک فی دینهم جایز. دا قید به ملحوظ ساتئ ښه، حال دا چې دا د دوی په دین کې جایز مو. ثم اسلم به اسلام راوړو وقر علیه، دواړه به په دې نکاح برقرار پاتې کولی شي. وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله هم دا مفتابه رائے ده. وقال امام ظفر فرمای رحمه الله النکاح فاسد فی الوجهین، دوړو صورتونو کې نکاح فاسد ده. الکه تر اوسه ولې نه وه فاسده؟ امام ظفر رحمه الله ته ووایه چې اسلام یې راوړو اوس پې فاسده ده. وایي جي چې تر څو اسلام نه و راوړی یو یا قاضي ته لا نه و راغلي چې موږ له په شریعت فیصله وکړه دوه، نو دا دواړه کارونه چې نه موجود شوي نو موږ دیو سره تعارض نشو کولی چې ستاسو نکاح ټیک ده. خو زموږ د عدم تعارض مطلب دا نه و چې دا تاسو کم کار کوي بس صحیح کوي ځکه موږ تعارض نه کوو. دې ته تقریر وایي ښه، حدیث تقریر هم ویلی و که نه؟ دا مطلب به نه وي، بلکې مطلب دا چې بھئی موږ ستاسو د دغه کارونو څه پروا نه کوو. مړه سره پوډري بورډرز کي که نه، او سړی بې تېرېږي پروا هم نه کوي. دې مطلب دا نه چې ښه کار کوي، نه مطلب یې دی بس خپل کار کوه چې څه کې. نو موږ تعارض ځکه نه کولو حق اسلام یې راوړو، اوس مسلمانان شو، اوس به تعارض کوو، نکاح به ماتو.
یې قاضي له فیصله راوړه قاضي سے موږ دغه شان نکاح کړی د موږ له شریعت باندې فیصله وکړه شریعت اسلامي به هم ولګ نکاح ختمو دواړو صورتونه کې ګورئ الا انه لا يتعرض لهم دومره خبره ده چې تعرض دی سره نه کېدلو قبل الاسلامي د اسلام نه مخکې والمرافعه الى الحكام او مسله چتول حاکمانو ته دغه نه مخکې تعرض نه کېدلو قاضي له فیصله وړلو نه مخکې وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله دا دواړه فرمایي په الوجه الاول کې وجه اول کمنه بغیر د گواهانو چې نکاح شوی وي کما قال ابو حنیفه لکه څنګه چې امام سیب ویلي و هم دغه شان زمنګ مرایده او په الوجه الثاني کې په عدت د کافر کې وي او به وسره نکاح وکي نو به هم داسې کما قال ظفر رحمه الله وسره شي امام ظفر رحمه الله دلایل وتا دا مسله مخکې من ذکر کړی و مولوی صاحب امام ظفر رحمه الله وی ادا عیسائی چیز اهلی کتاب چې اهلی کتاب سره نکاح وکي قسم مخکې تر شوی کنه بغیر د مہر وغیرہ الته امام ظفر رحمه الله د دلیل ذکر کړو چې کوم خطابات دي کنه دا خطابات عام واقع دي کافر تم شامل دي مسلمان تم شامل دي نو بغیر د گواهی نکاح نه کیږي کوم خطاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لا نکاح الا بشهود دا دیو تم شاملو هم دغه شان چې خزه په عدت د بل کې نکاح نه کیږي کوم خطاب د اسلام خطاب حدیث کوم راغله دا دیو تم شامل له خو مخکم تعرض نه کولو نور خبره مو وکړه ولیم نه کولو خیم تعرض نه کنه کولو اهل ذمه دي پرې دی دیو پرې دی او دیو دین پرې دی نو که اسلام یې راوړ وس به تعرض کوي قاضي له فیصله راوړه ګوره له دې امام ظفر سیب دلیل لري چې ان الخطابات دا خطابات چې دي عامه د عام دي علامه مر من قبل دا خبر مخکې تر شوی وکا الذي فيه تزوج النصراني بقول وهذا الشر وقع عاما هذه رشوي علامه مر من قبل فتلزمهم نبديو ما نبوس دا خطابات د اسلام دا لازم شخص به منی وانما لا يتعرض لهم او یقینا دیو تا تعرض تروسنه کېدلو ولي لذمتهم دا اهل ذمه وکنه او تعرضم ولي نه کو اعراضم کو زمړ خپل کار کوي لا تقریرا دانا چې زمنګ تعرض عدم تعرض مطلب دا او چې تاسو کار ټیک دی واذا ترافو کله چې دیو حاکمانو ته مسله رو چته کړه او اسلام یا اسلام راوړلو والحرمه قائمه او دا حرمت دغه شان قائمو بغیر د گواهی نکاح کړي د پیدت د کافر کې نکاح و نکاح و سره کړي د دغه صورت کې وجبت تفریق بواجب شي ولو ما صاحبانو دلیل بیان کا تاسو لږ بر وګورئ هغه هم د قشان وای چې امام ظفر رحمه الله وای خطابات د اسلام چې سره مسلمان دنه کافر تم شامل دي عام دي البته دومره مسله ده هغه زمنګ د خطابات مکلف دي د اسلام د احکامات څه دي مکلف دي خو سره د جميع اختلافاتونه کم چې متفقه دي باغی کې مکلف دي لکه اوس دا متفقه مسله ده چې په عدت د کافر کې وا عدت کې وا نکاح نه کیږي ټولو ائمه اتفاق دي نو بده کې مخاطب دي کې کړي نکاح نه ده شوی اوس بغیر د گواهانو کې اوس د امامانو اختلاف دي نو دې کې اوسغونه دې کې کدی یو امام هم هغه موافق وستګ ده زګ دیو بوې چې مسلمانانو موږ د کوم امام یا کافرانو یا مسلمانانو چې موږ د کوم امام منو یار دی یو امام بنې خو موږ نکاح ټیک ده کنه نو کوم مسله کې چې د ائمه اختلاف دی هغه کې به بدینه دي مکلف چې بس سره د اختلاف او ته د حکم شامل دی نه بس چې د کوم امام پنځ معنی ټیک بس موږ مو ټیک دی کنه پوه نه شوي په راشي نو هغه بغیر د گواهانو والا کې اختلاف نو هغه کې ویل بس ټیک ده او عدت کې چې هغه اتفاقی و هغه کې ول د نکاح وسینه ده ولو ما ان حرمت نکاح المعتده هغه حرمت د نکاح د معتدی چې مجمعون علیها هغه باندې اتفاقو نو اتفاقی مسله کې فكانوا ملتزمین لها دیو بزان باندې لازمون کې دغه شان متفقی مسله وحرمت النکاح بغیر شهود چې دا مختلف فيه ده ولم يلتزموا احکامنا او دیونه دی لازم کړي بزان باندې زمنګ احکام به جميع اختلافات سره د ټول اختلافاتونه
ولی ابي حنیفه رحمه الله ان الحرمه لا يمكن اثباتها حقا للشر لك برو ګوره حرمت د امام سے وې دوه وجونه دي یو د شریعت حق دی په عمل کړي دی ځکه حرمت دی یو د بنده حق دی په عمل کړي دی ځکه حرمت دی او دلته چې کله دیو نکاح بغیر د گواهانو کړي دا یا په عدت د کافر کې کړي دا نو حق دی هم نشته شریعت حق ځکه نشته چې ورته متوجه نه دی نه رسي کافر دی نو او د بنده حق هم نشته د الله حق ځکه نشته چې متوجه نه دی د بنده حق هم نشته ولی ادمه مسله کې خوشته کنه د کافر حق یو کافر چې خپل خزله طلاق ورکو یو سره چې خزله طلاق ورکی نو په عدت کې دی ور سره بل نکاح نه کوي ذکر د غزول خون حق دی لا کې دې شي عملی په خبرو پیږي کنه دې سره څه کې امام زیبوی د کافر په عدت کې چې وا نو کافر د خپل حق نه مني دا یقینا نه د چې زما حق دی تاسو ځنی کام کوي نه داغه حق هم نشو شریعت حق هم نه دی نه د چا د حق په وجه ته د نکاح ټیک نه دی شوی که صحیح شوی دا پوه نه شولې په ګوري ان الحرمه حرمت چې یو شی چې حرام یا بد بنده حق پکې پامال شوی یا بد الله حق وراشه لا يمكن اثباتها حرمت دا ممکن نه دی چې موږ ثابت کو حق للشرع او وایو چې د شریعت حق دی د الله حق پامال شوی ځکه حرمت دی الکه د شریعت حق پیژنې حق الله حق الابد پیژنې اندې شکل لیکل دی حق الله هغه حق ته ویل کیږي چې دا غي حق نه فټول مسلمانانو ته ډیر وتی لکه زنا دا حق الله دی ښا دا بنه کې دا الله حق پامال کیږي ولیک زنا بلکې رسی وایا زنا چا وکړه حد پی جاری کا دا حد جاری کول دا الله حق دی ولی د دې پیدا ټول مسلمانانو ته به خلک زناګانی نه کوي عزتونه به خلکو محفوظ شي غل چې غلاو کې لاس ته کټ کا دا حق د چا دی الله دی ولی د دې پیدا ټول مسلمانانو ته مدد څوک بغلا نه کوي مال به محفوظ شي کبه نه شوي به او د دې سر په ما باندې 0 روپۍ را پوری دي دا وس خالص د حق دی چې ورې کم صرف د پیدا نور چاته نه ده نشکل حق داسې او چې خاص مسلمان ته پیدا واغې ته به کوم حق وي اقل ابد او ټول مسلمانانو ته حق الله اوس پوه شولې دا تعریفونه زده کوي اوس راشي حرمت د نکاح بغیر شهود کوم دی لانهم لا يخاطبون ځکه دی مخاطب نه دي به حقوق د شریعت په حق باندې امام صاحب خورای دار چې کافر دا د فروعات مکلف نه دي او امام ظفر رحم الله صاحبین وي د فروعات هم څه دي مکلف دي دا اصل کې بنیادی مسله ده ولا وجه الى ايجاب العده والسؤال دا چې د بنده حق دی کنه وای هیڅ وجه نشته چې من عدت واجب کو حق لزوج د خاوند حق په وجه یعنی حق الابدی ومنو ولی لانه خاوند چې لا يعتقده اخذ عقیدنه لري د ما حق دی بخلاف ما کیوا زنانه و کافره يهودانه عیسایانه و مسلمان په نکاح کې و طلاق ورکول په عدت کې و به وسبل کافر نکاح وکړه اوس دوړه مسلمانان جوز باندې کا ماتو ولی التدم خاون بنده حقو اخو عقیده دا بخلاف ما اذا كانت تحت مسلم وجداد لانه يعتقد واخذ عقيده لرل چې عدت کې لازم حق د نکاح وسڅوک نه کوي بهرحال و اذا صح النکاح وکړه چې نکاح صحیح و امام سی وای اوس قاضي ته فیصله وچتول یا دوړو اسلام راوړل دا حالت بقا دی ښا برګوري لکه نکاح مخ کې کړي ابتداءً اوس قاضي لا لس ورځې پس مېش پس کال پس فیصله راوړل زمونږ نکاح څنګه ده یا دواړه مسلمانان شو دواړه که مسلمانان شوي دي او که قاضي له فیصله راوړه دا حالت د بقا دی او په حالت د بقا کې گواهان موجود دي په نکاح کې نه دي ضروري ستا نکاح کې دوه کسان موجودو کنه نکاح دی وشو بیا دواړه وفات شو نکاح ختميږي څه حالت بقا کې به نه ضروري نه رسي به هم دغه شان عدت ابتداءً په عدت کې خزه و نکاح ټیک نه ده بقان صحیح ده څه مطلب یو خزه ده چا شوباتن و تکړه لپاره خزه ده اوس و تکړه کوم زیدار باقاعده پکې انزالم وکړو اوس دغه خزه ته وي ته من عدت لازم دي ته عدت تیرې ته شوباتن وتی شوی هلن کې منګوه ده نو ګوري عدت چې کنه دا بقان نه ده منافی د چا سره د نکاح سره
ها ابتداء منافی دی ابتدا کې چې عدت کې وا نکاح نه کیږي او دلته صورت کم یو پیښ شو بقان پتن لګي بوې شوي کنه نه ابتدا کې گواهان ضروری دي بقا کې نه ابتدا کې په عدت کې نکاح وا دا منافی ده د صحت نکاح سره ابتداء عدت کې نکاح کول د صحت نکاح سره منافی ده خو چې کله بقان او به منافی نه ده پوهیږي او دلته صورتونه چې دي کنه دا بقان دي کې ابتداء دي دا خو بقان دي نکاح هم مخکې شوی دا اوس قاضي له فیصله راوړه اوس ډول مسلمانان شو نو حالت د مرافع او د اسلام حالت د بقا دی او شهادت لیست شرطا دا خو شرط نه دی فيها حالت بقا کی وكذلك العدت دغشن عدت چې لا تنافيها د منافي نه دی د حالت بقا سره لکه منکوحه خزر اذا وتيت بشبهه بشترط پرته او استاول شپوا منکوحه خزر بشترط پرته او استاول شپوا ابرا شر ان شاء الله کا استاول شپه د نکاح وته ویل کده ازما غبین ته څه پیجندله نو بس دغه تلې دي کلاو لری کله لاغي ویل خپل خون میراله او وصل تری ورسټ کو ورسم دی کو باجی چې خبرې ده تا بدايه اړې اخکړې چې ورسته وکړه خدا خوتي نته وته او کنه خدا خود دا هم تي به یو ولته چې په خپل لاس کې دی وڅم وایا کار شوی رسم شوی دی دوړو ګټه وشو وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلم فرق بينهما الأكبر غوري ملسم اوس مجوسی دی مور سره نکاح کړی دا لور سره نکاح کړی دا او دوړو اسلام راوړو وست ټول اتفاق دی نکاح ولا ماته کوي انور پنځ ولی ماته وای جی اتفاقی تور دا حکم چره حکم د مور سره د نکاح کولو یا د لور سره د نکاح کولو اسلام کې د منع حکم دی کنه دا حکم کافر تم شاملو امام ظفر رحمه الله وای چونکه اتفاقی حکم او صاحبین ویم کافر ته شاملو امام صاحب ته ته وی وای چې ترڅو کافرانو د حکم ورته نو شامل هغه د فروعات نه دي مکلف نو به نکاح ولې ماته مړ چې کله اسلام راوړو کنه توجه څه وکړه بقا کې دا منع وکنه یار اوس حالت بقا د اسلامي راوړو حالت بقا کوم چې ثابت شي لکه د نکاح د کوم جنې سره شوی د رضای خور ده نکاح ماته به کنه به ماته دغه مسله ده دلته کنه پوه نه شوی به پیدا تزوج المجوسي امه او ابنته ثم اسلم به دوړ اسلام راوړي فرق بينهما یا فرق قضیب تفریقه راوړي بينهما د دوړو ترمنځ وجه لان نکاح المحارم نکاح د محارم چې دا له حکم البطلان فيما بينهم اغه د بار د بوتلان حکم دی فيما بينهم اي في حقهم عندهما دغه په حق کې مخه عندهما صاحبانو بنزمانه صاحبان خو احکام ورته دغه د احکام مکلف دي راځه والله كما ذكرنا في المعتد کې امام صاحب بنز وجب التعرض او تعرض واجب دی د اسلام چراوړو مخکې متصنه ول ټیک ده امام صاحب خبر الله نه دي تلیخه نو د صاحبانو بنظمانی په شروع کې د دې نکاح ټیک نه و الکه فرق منځان پوهه کوي شروع کې نکاح څه و الکه احکام اسلام مکلف دی او مخاطب دی او دغه نکاح اسلامی حکم په دیوا سره ټیک نه ولیا ځنه وسی نو تر وسه و تولید سنه ویل ویجی منګه منی شوی هغه سره تعرض کولونه اهل ذمه دي نو چې اسلام راوړو وس به تعرض کو نکاح ماتو اورا ووجب التعرض وسو تعرض واجب شلو د اسلام په وجه لہذا فيفرق قاضي تفريق راولي امام سے بنظمانی څه حکم دی وای نکاح یو ټیک وا ځکه هغه مکلف د اسلامي احکامو ندي داغه بدین کې صحیح او بس صحیح ده نو وعنده له حكم الصحه في الصحيح صحیح روایت دا چې د نکاح دا صحیح وا دومره د چې اسلام راوړو الا ان المحرميه د محرمیت چې زاره می محرم کېدل مخکې تر شوی وکنه اسباب حرمت کې دا تنافي بقاء النکاح دا د بقاء نکاح منافي دي فيفرق تفريق بدور من كلا وصل شيء فيفرق فيفرق قذبه تفريق راولي بخلاف العدة بخلاف د عدت ولا مسألة امام سبيل تفريق بنا راولي ولي هغه بقاء منافي نو
لانها لا تنافي ځکه هغه بقای نکاح سره منافي نو او دا بقای نکاح سره منافي دي پدن لګي پوه شوي کنه بیا ثم باسلام احدهما يفرق بينهما وبمرافعه احدهما لا يفرق عنده خلافا لهما الاکبر وګورئ دا خو دوړ اسلام راوړې و دغه مسلې وي اوس که زو خاون کې اسلام راوړو نو به امام سی به وسم نکاح ماته کوي ولا دا مسلمان او د کافر نکاح نه کیږي پوه نه شولې به دا صاحبانو رایم دا برګوري بل صورت یو اسلام نه دراوړې خو بدوانه نه یو کس قاضي سی بلراله منګله اسلامي فیصله وکاو دغه شان نکاحي کړي نه دغه شان قاضي سی بل سره راوړه فیصله نو صاحبان وی چې قاضي سی بل فیصله راوړه چونکه مکلف دي د احکاماتو قاضي بوله دغه موافق فیصله وکي تاسو نکاح نه شوی به خور سره مور سره لور سره نکاح نه کیږي ماته کوي عدت کې نکاح نه کیږي امام سی وی چې قاضي سی بل فیصله راوړه مسلمانان شوی نه دی یو راوړله نکاح بنه ماتو ولی یو فیصله راوړه ابل خلانه دراوړې کنه او د فیصله راوړلو سره د بل عقیده لا بدل شوی هم نه دغه وسمه عقیده نه د نکاح می سیده نه رسې ګوري ثم به اسلام احدهما به چې بده دوړو کې اسلام راوړي يفرقوا قضيب التفرقه راوړي دوړو ترمنځ او به مرافعه احدهما او کچري یو قاضي د فیصله روچته کې لا يفرقوا عنده امام صاحب بنظمانه به تفریقه قاضي نه راوړي خلاف الله ما صاحبین وي بهر دوړو صورتونه قاضي نکاح ماتي فرق ور دي امام صاحب بنظمانه هغه وي ان استحقاق احدهما حق د بده دوړو کې دی یو چي دی د نکاح کې داری و حق دی کنه د نکاح والا حق وای دا د دوړو کې دی یو حق دا کم چې لا فیصله نه دراوړي لا يبطلون باطليږي به مرافعه صاحبه چا ملګری قاضي ته فیصله روچته کې د بل حق ور سره باطليږي نه ولی عقیده څه بدل شوی خو نه دا خو سم کافر دی اذ لا يتغير به ځکه په دې فیصله قاضي تر اورلو سره نه متغیر کیږي اعتقاد او اعتقاد دا غي وکم چې لا فیصله نه دراوړي نه پیږي به اما اعتقاد المسر بالكفر اوس که یو کافر دی بل اسلام راوړو نو اوس دغه عقیده را چې موږ نکاح نه کیږي اما اعتقاد المسر هر چې عقیده دغه کس ته چې غلا برقرار دی به کفر یا غي کې موږ بل وجه ویل شي تاسو لږ بر وګورئ چې په دوړو کې اسلام راوړو اوس باندې کولې ماته وځکه به ماته چې یو مسلمان دی بل کافر دی نو مسلمان عقیده دا چې د کافر سره نکاح ټیک نه ده د کافر عقیده دا چې بالفرض مسلمان سره نکاح ټیک ده نمنګ به مسلمان لته ترجیح ورکوي اسلام لا ځکه اسلام چې دا اوچت دی بده څه نه اوچتيږي واوره اما اعتقاد المسر بالكفر هر چې عقیده دا کس څوک چې کفر باندې برقرار وي دغه عقیده لا يعارض اسلام المسلم د مسلمان د اسلام سره معارض نشي جوړېدل مقابل لأن الاسلام چې یالو دا هو غالب دی نه د چا چې د اسلام والا عقیده دا به غالب نکاح به ختمو ولا یولا په دې باندې بل شي نشي غالب دی ولو ترافع ها برګوري دواړه کافر دي او مثلا لور سره نکاح کړي مور سره نکاح کړي دا او بغیر گواهانو نکاح کړي دا بغیر گواهانو لمه یادوي کې لا اختلاف دی عدت کې کړي دا قاضي له دواړه رال منګل شریف فیصله وکا قاضي بوله څه فیصله کوي واوره ولو ترافع يفرق بالاجماع اجماع دالک اجماعن بوله اوس نکاح ماتي وجه څه ده چې کله دواړو قاضي له فیصله راوړله دا د شوله لکه یو درېمګړی ته وي منګله په اسلام باندې فیصله وکړو درېمګړی چې ول فیصله وکړي تاسو نکاح ټیک نه ده نو به حکم دار چې نکاح ختمه نشه درېمګړی ول ختمول شي حکم ثالث قاضي ول په طریقې او لا ختمول شي لأن مرافعته ما ذكر دي دوړو مرافعه قاضي د فیصله روچتول ک تحکیمی ما دا څه لکه یو حکم جوړول حکم ثالث جوړول ولا يجوز يتزوج المرتد انتهي آسان دی لکه مرتد مسلمان سره کافر سره مرتد سره نکاح نشي کولای څوک به پوه نه شو ټول پوه شي اوس به ګورئ ولا يجوز جائز نه ده چې نکاح وکي مرتد مسلمان سره او یا د کافر سره یا د مرتد سره ولی یو وجه هغه باندې قتل واجب شوی خو اوس وجل کیږي او دا مهلت چې ورته میلاو دی درې ورځې ادیر بارانه دي چې نکاحګانی دی وکي ډیر بارانه چې سوچو کې مسلمانېږي کنه مسلمانېږي
او چې نکاح وکړه به په دې کې مصروف شي به بغا سوچ ته فارغ پاتې نشي یو چې نکاح ټیک نه ده لانه مرتد چره مستحق دا مستحق دی د قتل والامهال او دا کوم مهلت چې ورته درې ورځې ضرورت التامل دا د تامل د ضرورت په وجه دی چې دا تامل وکي سوچ وکي چې دا اسلام واپس راوړو مکنه او کنيکا وکړه یشغله عنه او هي مشغوله کوي دغه تامل نه فلا يشرع یا يشغله یا مشغوله کوي دا غینا فلا يشرع في حقه لهذا نکاح د حق مشروع نه ده او مرتد جنې چې دا هغه سره مسلمان هم نکاح نشي کولای کافر هم ور سره نشي کولای وجه وایو وکذا المرتد لا يتزوجها نکاح باندې کې د سره مسلمان نه کافر ولی مری سے مرتدی حکم دا دے کنه دا بقید کو منګه مرتد نشي وجلې وجن بینه مرتد خدری روزي مهلت دے کې اسلامي واپس راوړ خباخه خیر نه وړ ملکو به قتل کو به او مرتدی په باره کې حکم دار کې اسلامي راوړ خباخه کني قید به کو بس جیل کې دی اوس دې سره نکاح ولې نه ده صحیح جدا خو جیل کې ده نو دې نه خو جیل ته ور غزول نه شي چې ور وی غزي یغي ته ویل ته ځان کې ورکا داسې کې دی شي نو مقصود د نکاح نه حاصلېږي ګوره وتا وکذا المرتد لا يتزوجها نکاح نشي کولای دې سره مسلمان او نه کافر ولې لانها محبوسه زکه دا خو قید د تامل سوچ فکر وکي او که نکاح وکړه به خاون خدمتونه کوي به سوچ فکر کول شي به دې چې ته وزګاریږي به په دې شي کې غمي او خدمت الزوج تشغلها اخو مشغوله کوي دغه استعملنا تاسو پیږئ کنه اورا وخدمت الزوج دې تشغلو دا مشغوله کوي ها دي جنې لره ان تامل مرتد لره چانه تاملنا ولانه کمره لا ينتظم بينهما بل وجورا چې انتظام نکیږي د دې خځه او خاوند ترمنځ المصالح او د مصلحتونو نکاح کوم مصلحتونه دي نه حاصلېږي ان کې نکاح او د مصلحتونو د باره کې چې ایجاب قبول نه دي والنکاح ما شرع لعينه نکاح لذاته مشروع نه ده من ویلي نکاح لذاته مشروع ولې دې کې د یو حر په حساب باندې سړی مالک جوړیږي دا چې مشروع ده د شاده وجنه د مصلحت د وجنه مصلحت خودلته نشته نه ما جاز لعذر بطلب زواله یو شی چې د عذر په وجمانه جایزي کنه عذر ختم شي نو بیا غشم ته شي باطل شي او بنوي ځکه تیمم جایزو نو مصلحت ځکه نکاح جایز و چې مصلحت نشته نکاح نه ده جایز نو اجتماع ماده وکنه والنكاح مشروع لعينه بل لمصالحه فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه الأكبر غوري وليس بخزي او خاون کې یو مسلمانو بل کافرو نو ماشوم به موږ څنګه حسابو هغه باندې به احکام د اسلام جاری کو کړو کفر توجه جی نو کډوالو کې هم مسلمانو ماشوم به مسلمان حسابو کمل شو غسل به ورکو جنازه به کو مسلمانانو مقبره کې به خخو وګورئ فإن كان أحد الزوجين مسلما فقد خاون کې یو مسلمانو فالولد على دينه ويږي کنه به وکذا ان اسلم احدهما یا دوړو کې یو اسلام راوړو ماشومان بچی دي اوس هم دغه ماشوم څه حسابيږي مسلمان وله ولد صغير صار ولده وبګرځيږي د ماشومان دا ماشوم مسلمان به اسلامي د یو په اسلام باندې ولي لان في جعله وجدادا کله ماشوم موږ وګرځو تبعا له د مسلمان تابع نظرا له بده کې دغه ماشوم د بار شفقت دی ښا ماشوم د بار سره مسلمانانو معاملې ور سره کیږي کنه پیږي په مخکې راځي البته یو صورت یو اعتراض جوړیږي تاسو ام څنګه ول زبې ته ویما خزو خاون کېو مسلمانو د دې دا صورت هټیک دی چې خاون مسلمان دی خزه يهودانه عیسایانه ده خدا صورت خو نه جوړیږي چې خاون کافر دی او خزه مسلمانه ده ادم جوړیږي کنه څنګه دواړه کافران دي خزه اسلام راوړو نو دې صورت کې وګوره یو مسلمان دی او بل خاوني کافر دی ولو کان احدهما کتابیه برګوري کډوړو کې یو کتابیو اهل کتابو او بل مجوسیو ماشومان نو سبو سکو نو موږ حنفي ماشومان به کتابي حسابيږي ځکه دا دغه نه گزاره حال دی
نو شفقت په ماشوم دار چې د مجوسی په ځای ته شي کتابي شي امام شافعي رحم الله وینا ماشوم به مجوسی حسابيږي ګورئ ولو كان احدهما كتابيا والاخر مجوسيا فالولد كتابي ولد بكتابي حسابيږي ولي لان فيه نوع نظر زکه بدی کې نوع نظر له بدی کې یو قسمه شفقت د خیر خوای د ماشوم د بارا څنګه اذ المجوسيه شر منه زکه مجوسی دا د کتابینا ډیر شر دی امام شافعي رحم الله يخالفنا فيه موږ سره بدی کې مخالفت کوي دا وجه تعارض نه څه مطلب برګوري هغه وی کله ماشوم موږ مجوسی کو نو ذبیحه به حلال نه حرام وي نسیدا کنه او کجینای و مسلمان نکاح ور سره حرامي او کچری کتابی کو ذبیحه به سوي حلالي او کجینای و د مسلمان نکاح ور سره حلالي نو د حلت او حرمت مینس کې تعارض را لې او قانون داري ترجیح بچاله ورکه حرمت لا ناراضي حرمت والا حکم به جاری کو دا به کله جاری کیږي چې ماشوم مجوسی صاحب کو پوه نه شي به للتعارض ونحن اثبتنا الترجيح ومنګه ترجیح چې د خیر خوای په وجه ورکو هغه مخکې بیان شولا که مجوسی کو نو دا ډیر شر دی او که اهلی کتابي کو شرواله کم دی لکشن گزاره کوي به نو ترجیم دی لور کړی دا